بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. دا سورہ البقرہ آیات نمبر 153 او 154 دے. اللہ سبحانہ وتعالی ندی امت تربیت کیو پا احکام باندې چې اول تربیت ولو کو دی امت په قبله سره چې غوره قبله چې دینو خانه کعبه دیو ته ورکړه. دویمه خبره داغې نه پس اتباع رسول وشوه. یو غټ نعمت چې دی نو هغه قبله مې تاسو له درکړه او غوره قبله ده. دویم بل نعمت چې دی نو هغه مې پیغمبر چې دی نو درولېږو په تاسو کې او بیا یې دا وویله چې الله ما یادویو او زما شکر چې دی نو هغه ادا کویو. او نننی آیات کی با د صبر او د صلات خبره کی. ګوره دا څومره ښایسته معاشره شوه چې د مؤمنانو یوه قبله شوه، یو پیغمبر شو او بیا دا مؤمنان د الله بندگی کوي، الله ذکر کوي او د الله شکر ادا کوي او منځ کوي او صبر کوي. دا څومره ښایسته معاشره شوه، جنتی معاشره شوه. صحابه و معاشره دقه شانتی کې وه. نو الله د دې امت تربیت کوي. نو دې امت له امامت ورکړی شو او دې امت ته وس احکام هغه بیانېږي. مونږ ویلو په اوله سپاره کې د بني اسرائیلو تذکره وه چې هغوی د الله نافرمانیان یو شروع کړي. نو الله تعالی ته د ځمکې امامت واغستلو او دی امت ته بنو اسماعیل ته چې دن ورکو. وس الله تعالی د دې امت تربیت کوي، امامت دی ول ورکړی شو. نو دا امامت نه ده، دا ګوره سا آسان کار نه دی چې دا نرمه بستره ده او بس په قلاره چې دنو سمله او یې سم نشته. دا ډېر خطرناک کار دی. دا د مصیبتونو نه او د تکلیفونو نه او د نقصاناتو نه چې دنو ډک دی. نو دا قسم حالات به چې راځي، نقصانات او تکلیفونه، نو په دې کې به مضبوطه اراده ساتي، د صبر نه به چې دنو کار اخلي. صبر به کې او اراده او خپل زړه به مضبوط ساتي. امامت سا آسان کار نه دی چې تا د الله تعالی د ځمکې مشري درکړه، ته به اوس د الله تعالی خدمت کې د الله د دین د قایمولو کوشش به کې، د الله کلمه به چې دنو اوچته، د توحید بیان به کې. نو په دې کې به جګړې، په دې کې به جنګونه، په دې کې به نقصانات، په دې کې به قرباني ورکول، په دې کې چې دنو شهیدان کېدل، دا چې دنو دا ټولې خبرې په دې کې چې دنو پکې دي دننه. نو دا درون بوج چې دی امت ته ورکړی شو، نو د دې دپاره طاقت ضرورت دی. نو هغه طاقت چې دی نو الله تعالی بیانوي چې هغه دو شیونه دي چې هغه بنده کې پیدا شي، نو دا بوج او دا درون کار به چې دی نو آسان شي. چې هغه یو صبر دی چې په سړي کې صبر پیدا شي، او دویم چې دی نو منځ دی چې انسان په صحیح طریقه باندې چې دنو منځ وکړي. نو دا دوه کارونه به چې دنو آسان شي او دی به چې دنو خپل ځان چې دنو هغه مضبوط کړي. او بیا د الله په دې دین کې او د الله په دې لاره کې د سر د قربانیو که موقع راشي، جهاد راشي، قتال راشي، نو بیا به د الله تعالی په لار کې که څوک جنګ کوي او پای کې څوک قتل کړی شي،
پای کې څوک شهید کړی شي نو په هغې باندې به صبر کې. او الله د خلکو مبارک ویلي چې څوک د الله د دین دپاره د جهاد کې د الله د کلمې د اوچتوالي دپاره چې دی نو هغه قتل کړی شي نو هغې ته مړي مه وایئ. الله ولې یو عزت ورکړی دی چې دا ژوندي دي، په حقیقت کې دا ژوندي دي، خو تاسو د هغې په ژوند باندې چې دی نو نه پوهېږئ. نو د انسان دوه حالات دي، یو حالت ذرا دی او بل حالت سرا دی. یعنی یو د خوشحالی حالت دی او بل چې دی نو د تکلیف حالت دی. دا په انسان باندې راځي. نو مخکې چې کوم آیات تیر شو پای کې د شکر خبره وه چې الله دله غوره قبله درکړله او پیغمبر یې درولېږلو، نو تاسو شکر ادا کوئ. دا د خوشحالۍ موقع ده. او اوس چې کومه خبره را روانه ده نو دا به د تکلیفونو وي، امتحانات به راځي، سختې به راځي، هر قسم حالات به راځي. نو په هغې باندې الله تعالی د دې امت تربیت کوي چې په تاسو کې به چې دی نو صبر وي، صبر. او هغه مخکې پس منظر ځان ته په ذهن کې کېده وه چې د مدینې ورکوټې غوندې ریاست په مدینه کې جوړ شو او دام صورت په مدینه کې نازل دی. نو هغه وړوکی ریاست چې دی نو اوس هر قسم قربانۍ چې دی نو غواړي. نو دغه صحابو تربیت کی چې په دې کې به جهادونه راځي، په دې کې به سخت راځي، په دې کې به مال ورکول راځي، په دې کې به دشمن یره راځي، په دې کې به ولګي او تندې راځي. نو په دې حالاتو کې الله ورته وایي چې صبر به کوئ، په صبر باندې تربیت کوي. نو په حالت ذرا کې په انسان باندې صبر چې دی نو لازم دی ښه، او په حالت سرا کې به انسان د الله تعالی شکر چې دی نو ادا کوي. د تکلیف په حالت کې په انسان باندې صبر لازم دی، او د راحت په حالت کې د خوشحالۍ په حالت کې په ده باندې چې دی نو شکر چې دی نو هغه لازم دی. چې تکلیف درته ورسیږي نو په هغې باندې به صبر کې، او هر قسم مشکلات چې دی نو راشي صبر وکړي. او دا صبر نه دی، دا ګوره ډېر اوچت عبادت دی ښه، چې په چا باندې تکلیف راشي، مصیبت راشي، سخت راشي، هر قسم حالات راشي او دی په هغې کې صبر وکړي، نو دا ډېر لوی اوچت عبادت دی. او الله تعالی د پیغمبرانو په صفت کې بیان کړی دی ښه، و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. دا پیغمبران سو صابرینو ښه. او زموږ پیغمبر علیه السلام ته هم الله تعالی چې دی نو امر کړی دی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. پیغمبر داسې صبر کوه څنګه چې صبر اولو العزم پیغمبرانو چې دی نو هغه کړی دی. دا پیغمبران نه ګورې، دا د صبر چې دی نو سم غرونه یې غرونه، د ټولو نه زیاتې سختې چې دی نو دا په انبیاو راځي، او بیا چې هغوی ته څوک نږدې نو په هغوی باندې راځي بیا سختې. څومره چې د تکلیفونو د سختو د مشکلاتو په لار باندې روان وي نو الله تعالی ته د انبیاو په لار باندې روان کړی، په دې باندې خوشحالېږه. د دې خلکو دپاره بشارت دی ګورې ښه، په دې آیاتونو کې را روان دی. د دې خلکو دپاره د الله مهربانۍ دی او د الله تعالی رحمتونه دي چې انسان په سختو کې او په تکلیفونو کې صبر چې دی نو هغه وکړي. او بیا دا صبر نه دی، د دې په قرآن او حدیث کې 3 قسمونه یې د صبرو. عام امیان چې دی نو صبر دی ته وایو، چې څوک بیمار شو یا په چا تکلیف راغی یا سړی مړ شو نو یې صبر کوه. او د نور صبر نه چې دی نو خبر نه دی. د دې صبر چې دی نو هغه د صبر لفظي معنی چې دی نو هغه ځان بندول دی، دا خپل نفس نه دا کنټرولول دی، کنټرولول دی، دا خپل نفس مضبوط ساتل دی او ثابت قدم اوسېدل دی. دا د لفظي معنی د صبرو چې انسان ثابت قدم پاتې شي او دا خپل نفس نه دا په قابو کې او په کنټرول کې راولي. یو صبر دا دی چې انسان خپل نفس د حرام او د ناجایز کارونو نه چې دی نو بند کړي، د ګناهونو نه ځان بندول دا صبر دی. ګوره د ناجایز او د حرام کارونو نه ځان بندول دا صبر دی. ولې دا
خلک هغه کارونه نشي کولی دا خلک یې کوي سود او غلا او خو دا صبر کوي که نه ځکه یې نه کوي الله دې بند کړلی او خپل ځان چې دی په قابو کې راوستی دی خیانت نه کوي غلا نه کوي پردي حق نه چې دی نو ځان ساتي دا صبر دی که نه او کله ناکله انسان نیک عمل کوي خو بیا دا چې دی نو د ګناهونو نه چې دی نو ځان نشي ساتلی دا په صابرینو کې نه دی ښه دا کس په صابرینو کې نه دی چې نیک عمل هم کوي او هلته ګناهونه او نافرماني هم کوي حرام او حلال چې دی نو هغه نه ګوري مثال یې داسې دی لکه یو ګاډی تا روان کو بریک پکې نشته یا یې بریک کار نه کوي او بس چې دی نو به رواني آخر انجام به د هغې څه یو چېرته یوې کندې ته به چې دی نو ورولیږي نو که په ګاډي کې بریک وی نو تا به چې دی نو را کنټرول کړی وی خو چې نشته پکې اوس انسان منځونه هم کوي او هلته غلط کارونه هم کوي د دې په دې ژوند کې بریک نشته که نه نو دا به یو کندې ته ورولیږي او په دنیا کې هم ذلت سره مخامخ کېږي او په آخرت کې هم ذلت دی نو نمبر 1 صبر دا دی چې انسان د خپل نفس نه د ګناهونو نه د نافرمانو نه د حرامو نه چې دی نو د خپل نفس د خپل ځان چې دی نو کنټرول کړي او د الله تعالی په اطاعت کې چې دی نو هغه ولګوي دویم چې دی نو صبر دا دی چې د الله په اطاعت او په عبادت کې د خپل نفس نه دی دا لګول او مجبوره کول دویم صبر دا دی یو د حرامو نه د ګناهونو نافرمانونو ساتل دویم صبر دا شو چې دا خپل نفس نه دی د خپل ځان دا د الله په بندګۍ او په اطاعت کې چې دی نو شامل کړي دې ته صبر وایو لکه سړی په یخنۍ کې سهار مانځل راځي دا صبر دی که نه د وخت جماعت نه راځي او بیا په صحیح طریقه باندې چې دی نو مونځ کوي او په کامله طریقه سره او ټول منځونو پابندي کوي نو دا صبر دی که نه دې ته صبر وایو او دریم چې دی نو هغه صبر دی چې هغه ټولې پیژني چې په مصایبو باندې په تکالیفو باندې چې دی نو صبر کول سړی ثابت قدمه چې دی نو پاتې شي مصایب او تکلیفونه چې دی نو بیماری هر قسم حالات چې دی نو راځي په هغې باندې چې دی نو صبر کول نو دا 3 قسمونو چې دی نو که څوک د دې ځان پابند کړي نو دا په صابرینو کې چې دی نو هغه شمار کړی شي او حدیثو کې راځي قیامت په ورځ باندې به چې دی نو صابرینو ته چې دی نو आवाज ورکړی شي چې صابرین چېرته دي صابرین چاته وایي چې دا 3 قسمونه د صبر چې دی نو په دیو کې موجود وره 3 قسمونه خپل ځان د حرامونو ساتل د ګناهونو نه دویم چې دی نو خپل ځان د الله په بندګۍ کې او په اطاعت کې ورچیل او دریم چې دی نو په مصایب او په تکالیفو کې باندې صبر کول دي ته صابرین وایو چې आवाज وشي صابرین چرته دي چې دیو به چې دی نو جنت ته دي چې دی نو روان شي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صابرینو ته به د هغوی هغه اجر نه دی بې حسابه ورکړی کېږي بې حسابه اجر دی د هغوی دپاره یو چې په چا باندې بیماري او تکلیف راشي چې دا انسان په هغې کې صبر وکړي نو د دې اجر ته څوک نشي رسېدلی ښه چې بیمار په خپل بیمارۍ کې چې دی نو صبر وکړي دا به وایي چې دا د الله د طرف نه ده دا بیماري او دا تکلیف او دا مصیبتو او په دې باندې زه پاکېږم د ګناهونو نه او د دې اجر به ماله چې دی نو الله راکوي دې ته صبر وایي نو د دیو دپاره بې حسابه اجر دی په قیامت کې او د دې بل حدیث کې راځي ان اعظم الجزاء مع اعظم البلاء څومره چې مصیبت او تکلیف غټي د قمره چې دی نو هغه اجر او ثواب ګورې غټي ښه مصیبت چې څومره غټ راغی هغه قمره به هغه جزا او بدله چې دی نو اوچتی غټه وی وان الله اذا احب قوما ابتلهم وی الله تعالی چې د قوم سره محبت کوي نو هغه په امتحاناتو کې ورچي په سختو کې ورچي
لکه دا زرګر نه یو، دا زرګر چې دی نو دا سونه دی اور ته ورچوي او بیا دې دا کالی دا شی نتیجه نه جوړوي. دا چې اور ته نه ورچېلی د دې نه څه شی نه جوړېږي. دغه شان دی کې الله تعالی چې یو قوم سره محبت کوي او پاکوي او درجې او یو مقام ته رسوي نو هغه په سختو کې چې دین ورواچوي، په امتحاناتو کې چې دین ورواچوي، په دې طریقه باندې هغه چې دین الله ته ورسیږي. فمن رضیه فله الرضا، نو څوک چې به تکلیف باندې پر سختو باندې راضي شو نو الله ته ګوره راضي شو. ومن سخط فله السخط، او څوک چې په دې کې ناراضه شو یعنی په دې باندې صبر ونه کو په دې مصیبت او په تکلیف باندې نو د هغې دپاره د الله ناراضګي ده، الله به تې خفوي، الله ته چې دی نو خوشحاله نه دی. سوره لقمان کې راځي لقمان خپل بچوړي ته وایي یا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اے بچوړیا منځ قائم کا او د نیکی حکم کوا، د بدۍ نه چې دنو خلق منی کوا، او صبر کوا په هغه څه باندې چې تا ته رسیږي، چې تا ته څه رسیږي په هغې باندې صبر کوا. او دا د ډېر همت او د عزم کارونه دي ویو، د ډېر اوچت عزم کارونه دا دي. ګورئ سړی نهی عن المنکر امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي، خلق نیکی ته رابلي او بدۍ نه منی کوي نو ضرور به د دې دشمنان پیدا کیږي، دشمنان به پیدا کیږي، خلک به پسې خبرې کوي، خلک به ورته ردې بدې وایي، خلک به ورته کنځلې کوي. نو په دې باندې به چې دی نو صبر کوي. نو که خلک هر څه وایو ته په هغې باندې چې دی نو صبر کوه. ها او بل حدیث کې راځي انما الصبر عند صدمة الاولى، دا صبر نه دی، دا د صدمې او د حادثې په دې اول سر کې دی. ګوره هر شی چې غټي که نه، هر شی چې پیدا کېږي اول ورکوټی بیا یې غټېږي، او غم نه دی، غمو دا एकदम چې دی نو غټي غټ، بیا چې ورځې تېرېږي دا ورکوټی کېږي. نو چې دا غم एकदम غټ دی نو په دې صدمه کې او په دې حادثه کې نه دی، اول سر کې چې دی نو صبر کوه. بیا و که ته وروسته صبر کوې او که نه کوې، بیا په خپله چې دی نو صبر دی. یوه زنانه وه حدیث کې راځي د هغې بچی وفات شوی نو ډېر سخت فریاد او جړا یې کوله. نبي علیه السلام پې ورتېر شو، وایي ته صبر کوه. نو زنانه ورته وویله وایي دا ستا بچی نه دی، ته ځکه داسې وی. نبی علیه السلام تېسته لاړو، یا خو دې زنانه پېژندلی هم نه و نبي علیه السلام، او یا چې دی نو بس په خپل هوش کې نه وه، په حواسو کې نه وه. نو بیا ورته چا دې زنانه ته وویله چې دا خو د الله رسول و، تا داسې خبره وکړله. نو بیا هغه زنانه چې دی نو راله په الله د رسول پسې، وایي د الله رسوله، وایي ته چې څه وایې زه په هغې باندې چې دی نو راضي یم، د الله په فیصله باندې راضي یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویله از انما الصبر عند صدمة الاولى، دا صبر خو چې دی نو په دې اولنی وخت کې دی، په کوم وخت کې چې صبر پکار و نو تا بې صبري کوله. اوس خو که ته صبر کوې او که نه کوې هسې صبر دی، ورځې چې دی نو هغه تېرېږي. نو دا غم او حادثه نه ده، دا एकदम غټه یو، بیا ورو ورو ورکوټې کېږي. نو په اول سر کې چې دی نو صبر کوه. بله زنانه وه نو عبدالله ابن عباس ته رضی الله تعالی عنه دا زنانه یې په لاره باندې تېره شوه. نو دا نور صحابو ته وایي که څوک جنتي صحابه یې نو دا ده. نو نور صحابو ته وایي ته څنګه وایې چې دا جنتي صحابه ده، صحابي جنتي زنانه ده، ته څنګه د دې مباره کې خبره کوې؟ نو وایي دا داسې چلو چې موږ د الله د رسول سره ناسو، نو دا زنانه چې دی نو راله او دې رسول الله صلی وسلم ته وویله چې په ما باندې څه چپه راځي د پیریانو، او زما دا بدن هم چې دی نو خالي کېږي، ښکاره کېږي.
او زه په خپل هوش او حواس کې چې دی نو نه یم، نو ته د الله نه چې دی نو زما دپاره دعا وغواړه چې الله تعالی چې دی نو زما د بیماري چې دی نو هغه ښه کړي. نبی علیہ السلام دې زنانه ته وویله وایي دعا ده وکم او که صبر کوې چې جنت غواړې. نو دې زنانه وویله چې په دې باندې ما ته جنت ملاویږي نو زه خو بیا صبر کوم. وایي د الله رسول وایي زه صبر کوم زه په دې بیمارۍ باندې، خو دا یوه خبره زما په برداشت کې نه ده چې زما بدن چې دی نو هغه ښکاره کېږي، نور خلک پردي خلک چې دی نو هغه یې نو د مسلمانې زنانه دپاره ډېره دغه خبره ده چې د هغې بدن دی چې دی نو ښکاره شي او نور خلک یې وویني. نو وایي د دې دپاره به زه دعا وکړم چې ستا دا بدن دی چې دی نو نه ښکاره کېږي. نو دا عبدالله ابن عباس دې صحابو ته وویل وایي دا دې زنانه چې دی نو په دې بیمارۍ باندې چې دی نو صبر کړی دی او دا چپه پې راځي په دې په بدله کې به ورته چې دی نو الله جنت میلاویو. نو صبر دې څه شی دی چې په دې باندې الله تعالی جنت ورکوي. ښه جنتو او د دې پیغمبرانو د صبر ته سړی حیران شي چې څومره چې دی نو سختې او تکلیفونه چې دی نو تیر کړلي. نبی علیہ السلام په مکه کې او دې صحابو څومره سختې تیرې کړلي. د دې مشرکانو چې دی نو اعتراضاتو دیو به نبی علیہ السلام ته چې دی نو لیونی ویل دی، جادوګر او ساحر یې ورته ویل دی، صحابو ته چې دی نو تکلیفونه رسول دي، خو دیو په هغې باندې چې دی نو څه کړی دی صبر کړی دی. د صبر بدله چې دی نو هغه ډېره غټه بدله ده چې الله تعالی په دې باندې انسان له چې دی نو جنت ورکوي. نو دغه شانتې کې که څوک خبرې کوي کنځلې کوي ردې بدې ویو نو مؤمن مسلمان شان بدای چې هغه په دې باندې صبر کوي. ښه که دې صبر وکړو د دې سره الله ملګری دی. ګوره یا په کور کې زنانه دي اکثر د خواښې او د انګور چې دی نو هغه جګړې، نو د انګور ته موږ وایو چې تا ناکام کوه صبر کوه. اکثر مشرانو زنانه او د دې مشرانو بلډ پریشر او چې ګولۍ نه خوري جو بیا قار وله ورځي او غصه وله ورځي په معمولو خبرو باندې چې دی نو بیا ردې بدې ویو. نو که اوس دواړه یو شانتې کې شي نو بیا خو د کور دا ژوند چې دی نو هغه نه تېرېږي. که یوه سختي کوي دا بله به ورسره نرمي کوي صبر به کوي او دې خواښې ته هم مونږ وایو بل ورځ به ته بیماره شي په کټ کې به سملې ستا د خدمت به چې دی نو بیا څوک نه یو، خو دغه انګور به دی که نه نو دغه انګور سره هم چې دی نو ګزاره کوه او بس وخت دی چې دی نو هغه تېرول پکاري ښه په خوشحالۍ باندې او چې د چا زړه چې دی نو څوک ازار نه کړي. مؤمن مسلمان زړه ازارول نه دی، دا ګورئ په دې باندې الله ناراضه کېږي. هغه زنانه او هغه حدیث تاسو اورئ بار بار، یوه زنانه وه نو هغې ډېر منځونه او روجې او صدقې او حجونه ډېر وو، خو مصیبت پکې دا و چې اخلاق یې چې دی نو خراب و. څوک ورسه په ګاونډ کې ورسه چا ژوند نه شو تېرولی. د الله رسول مخې ته تذکیره وشو نو د الله رسول ویل وهیه فی النار، دا په اور کې. د بلې زنانه تذکیره وشوله چې هغه منځونه او روجې او حجونه عمرې کم دي، خو کمال پکې دا ده چې ګاونډیان او خلک ته چې دی نو هغه خوشحاله دي. د الله رسول وویله وهیه فی الجنه، دا به چې دی نو په جنت کې. چې صبر چا کړی دی که نه الله هغه په دنیا هم کامیاب کړی دی او په آخرت هم چې دی نو کامیابي ده. نو صبر چې دی نو دا په ځان کې راوستل پکار دي چې نه داسې څوک معمولي تیزه خبره وکړي یا په کور کې چې دی نو په وریجو کې مالګه زیاتی یا ډوډۍ چې دی نو صحیح نه پخ شوي یا چې دی نو بله څه وړوکې مسلې او په هغې باندې سړی ډانګې راخلي، په هغې باندې سړی ردې بدې وویو. دا د الله رسول او د صحابو طریقه نه ده. بس په خوراک کې چې دی نو عیب لګول دا چې دی نو ګناه دی، دا نه دی رایستل. که ستا نه یې خوښ جمعه خوره
خو د مسلمان زړه چې دی نو ما ازاروه. زنانه کمزور مخلوق دی او ته اوس راځې هغوی ته کنځلي کې، هغوی ته چې دی نو ردې بدې وی. بس د صبر نه چې دی نو کار اخله، نو د دې اجر چې دی نو هغه ډېر زیات دی د صبر والو. ښه نو یا ایها الذین آمنو، هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی، داسې هم ویلی شي ای ایمان والو، لنډ هم ویلی شي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو. دا دویم کرت چې دی نو راغی، یو ځل په اوله سپاره کې تیر شوی اوس دویم ځل راغی. نو دی امت ته خطاب دی. ښه استعینو، مدد وغواړئ، بالصبر، په صبر سره، والصلات، او په مانځه سره. نو دا څومره مشکلات او څومره سخت دي، نو دا په څه باندې اسانېږي؟ په صبر سره او په مانځه سره. مونځ چې دی نو دا یې ځکه ذکر کو، دا مونځ یو خو اوچت عبادت دی، یو په دې مونځ کې دننه په خپله صبر دی. بې صبره سړی ګوره مونځ نشي کولی. مونځ هغه سړی کولی شي په چا کې صبر وي. د بې صبره سړي مونځ به صحیح را به شي، یو څو سرکونډۍ به ووایو، نه و پکې خضوع نه و خشوع پکې، بس چې دی نو که په ټیم باندې و که بې ټیم یې وکړو، که الفاظ یې صحیح وویله که خطا یې وویله، بس هېڅ به د جومات نه وځي. صبر کوونکی سړی چې دی نو هغه مونځ کولی شي، ښه په قلاره، ښه په عاجزۍ سره، ښه په صحیح طریقه باندې. او نبی علیه صلات وسلام ته به څه مشکل راغی نو هغې به چې دی نو مانځه طرف ته رجوع کوله. ښه نن زموږ دا مسایل ول نه حل کېږي. نه هر کور کې چې دی نو مسلې دي، مسایل دې راځي مونږ ته هم وایي څه دعا راوښایه، څه وظیفه راوښایه چې زموږ دا مسایل چې دی نو هغه ښه شي. دا علاج دی که نه؟ په مانځه کې چېرته په جومات کې چېرته به میاشت کې یو ځل ښکاره شي، ستا مسایل او مشکلات به څنګه حل شي؟ د دې ځینو څه خو ته بایکاټ پکار دی. جومات ته نږدې مې و، د جومات له مانځه نه راځي، دا خو به الله زموږ نه تپوس کوي چې تاسو د دې سره څه بایکاټ نه شو کولی. ایمان څه ته وایو؟ الحب فی الله، البغض فی الله. د الله دپاره محبت کول او د الله دپاره بغض کول، په دې سره ایمان مکمل کیږي. نه به د هغې واده له ورځي، نه به خیرات له ورځي، ځکه د الله دپاره او بغض کې او د الله دپاره محبت کې. ته به میاشت کې په هفته کې په جومات کې او مانځه کې ښکاره نه شي که نه، نو څنګه ستا دعوت له خلک چې دی نو هغه درشي. بس په دې باندې چې دی نو لږ باس پکار دی چې کم خلک مانځه له چې دی نو نه راځي. په کورونو کې بس پراته یو کوتکي او منډې تړلې وهي بازارونو کې او په سیندونو کې او په کرکټونو کې، او جومات له مانځه له چې دی نو راځي. نو دا مشکلات نه دي، دا ته چې کوم مشکلاتو سره مخامخ یې او ستا مسلې چې دی نو هغه نه حل کېږي، یو ځای نه جرګه راغواړي، بل ځای کې جرګه راغواړي او زموږ مسلې دې نه حل کېږي، نو ته مانځه ته رجوع وکړه، ته مونځ شروع کړه چې الله تعالی ستا دا مسایل حل کوي او که نه حل کوي. مونځ بوج نه دی، په دې باندې بوجونه چې دی نو هغه سپکېږي. ګوره د انسان پیټي او بوجونه مسایل چې دی نو هغه حل کېږي په مانځه سره. نبی علیہ السلام چې څه حالات به په دې کې مانځه ته چې دی نو رجوع کوله، مونځ طرف ته. په دې باندې به هغه مشکل چې دی نو الله تعالی یې اسانوي چې دا د الله تعالی یاد دی. ښه مونځ ته الله یاد کو نو الله به ستا یادوي، ستا سره اوس په دې مشکل کې چې دی نو مدد کوي. نو مونځ چې دی نو دا د صبر چې دی نو یوه نمونه ده چې انسان دا خپل نه دی، دا خپل نفس په دې مانځه باندې چې دی نو مجبوره کړي، دا نفس په قابو کې راولي او په دې باندې چې دی نو مونځ شروع کړي. د تمام پریشانو حل چې دی نو هغه صبر او مونځ دی. ان الله، بېشکه الله تعالی، مع الصابرین، ملګری د صبر کوونکو دی. الله تعالی د صبر والو سره دی. بل ځای کې راځي ان الله یحب الصابرین، الله تعالی د صبر کوونکو سره محبت کوي، مینه ورسره کوي او دلته ورسره مدد کوي. ملګری دی یعنی ستا مدد به کوي، نصرت به کوي، په سختو کې به الله تعالی ستا مشکلات چې دی نو هغه به حل کوي.
ولا تقولوا دام د صبر سره چې دنو تعلق ساتي چې انسان کې چې دنو په دې حالاتو کې به هم صبر کوي چې د الله د پاره چې دنو هغه jihad کوي او غزا کوي نو که په دې حالاتو کې چې دنو ضروری ده نه چې په jihad کې ریتا ته چې دنو مرګ راشي دا مرګ د نیټې پورې ده یا به نیټه ستا په کور کې پوره کیږي یا په میدان جنگ کې پوره کیږي دا یوازې مرګ په jihad کې نشته خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د سلو پورې چې دنو غزاګانې او جنگونه کړو او بیا په بستر باندې چې دنو وفات کیږي شهادت ورته چې دنو هغه په جنگ کې چې دنو هغه ملاو نشو په دې پسې ارمان کولو خپو نو صبر وکي اگر کته شهید کړي شي یا ستا پلار شهید شو یا د ورور شهید شو یا د دوستان شهیدان شو نو پاغي کې بسکه صبر وکي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دا آیات د بدر د شهداو په باره کې چې دنو نازل لې چې غزوه بدر شوه په سندو هجری کې په 17 رمضان المبارک دا داغوی په باره کې نازل لې او د وحود د شهداو په باره کې دغه شان دي کې آیات ته په سوره آل عمران کې چې دنو راځي به دا د بدر د شهداو په باره کې چې سوارلس صحابه کرام په دې کې شهیدان شو او بیا خلکو مشرکین او منافقین د دې شهداو په باره کې ویله چې دا خو لاړه ضایع شو او مزیر را روان دي او خوندون را روان دي او دا خلک چې دینو اسی چې دینو ځان برباد کو نو الله تعالی دا غي چې دینو جواب کوي چې دیو چې دینو ضایع شو نه دي او نه چې دینو د مړه دی ګوره دیو تاسو نه په خسته ژوند کې دي ښا یوازې تاسو مزي اخلیو تاسو نه خوندونه او خمزي چې دینو هغه دا شهیدان چې دینو هغه اخلي نو د دې باندې د صحابو چې دینو تربیت کېدو چې دیو ته چې دینو مړی مو وای دیو ل چې دینو الله تعالی یو عزت ورکو چې شهید ته چې دینو مړی نه وای دا چې دینو ژوند دي خجی ولا تقولوا او موای تاسو لمن د هغه چا مبارکی یقتلوا چې وجلې شي قتل کړي شي یا وسو یا په آینده زمانه کې ځکه چې دا خو جهاد خو چې دنو ختمیږي نه را روان وخت کې د قیامت پوری بچ دنو روان د عیسی علیه السلام پوری بچ دنو دا جهادونه شروعي الجهاد مازن الی یوم القیامه قیامت پوری بچ دنو دا شروعي صحیح جهادونه یقتلوا چې قتل کړي شي په سبیل الله په لار د الله کې تفسیر روح المعانی علامہ علوسی البغدادی د فی سبیل الله معنی کوي په طاعته و الی کلمته چې د الله تعالی په اطاعت کې په بندګۍ کې او د الله تعالی د کلمې د اوچتوالي د پاره چې دنو هغه قتل کړي شي شهید کړي شي نو دې ته وایو د الله د اطاعت د پاره او څوک به د شیطان په اطاعت کې لګیایي مسلمان به د الله په اطاعت کې چې دنو سر قربانه یو د شیطان په اطاعت کې خلق لګیا دي او بس دنو هغه سر ورکيو کافرانو د شیطان اطاعت کوي د الله اطاعت خو نه کوي او جنگونه کوي یو ملک ته ځي بل ملک ته ځي او مسلمان چې دنو د جنگ نه یریږي مسلمان د الله په اطاعت کې چې دنو هغه جنگ نه کوي کافران کوي نو ته چې دنو تس جنگ په دې نه ختميږي چې ته زه جنگ نه کوم جنگ به ال ختميږي چې خلق را پاسي صحیح مسلمانان را پاسي او صحیح جنگ شروع کی زګي دشمن کوم جنگ کوي نو داغي اصول نشته هغه آبادی مولي هغه زنانه مولي هغه ماشومان مولي هغه بډاګان مولي هغه چې دنو ذمہدار مولي او چې مسلمان جنگ شروع کی نو دنیا ته به د جنگ یو اصول وخیو چې هغه به صرف د دشمن سره کار دی د بل چا سره چې دینو کار نشته نور هغه د لګیا دی او مسلمان وایي زه جنگ نه کوم زه تجارت کوم دې ودې مثال شو لکه دو پهلوانان په جګړه ورولې ایو پهلوان ته وایي ته زور مکوا او بل به زور کوي
نو چې کم زور نه کوي هغه به راچی که نه. کافران لګیا دي د خپل غلط نظریې دپاره، په آخرت کې هم ځای نشته، د شیطان په اطاعت کې لګیا دي او سرونه ورکوي. او مسلمان چې دی نو هغه وایي زه جنګ نشم کولی. نو په دې باندې مسلمانانو چې دی نو ځان نه دی پویه کړی. ښه د جنګ نه مه یېرېږه، په جنګ کې چې دی نو مرګ نشته، او ته جنګ شروع کا دنیا ته د صحیح جنگ چې دی نو طریقه وښیه. هغه کافران دي د شیطان په اطاعت کې لګیا دي، هر ملک ته ځي، فوجان لیږي امریکا. او چې مسلمان د امن دپاره چې دی نو هغه ترکی چې دی نو شام ته فوج داخل کو، اوس د دنیا ټیرریست ویو، وایي دهشتګرد دی اردګان. او چې دوی یې کوي نو خیر دی. تا ته وایي ته د امن چغې وهه، ته د امن کوترې الوځوه، ته سپین ګولونه په لاس کې راخله او زه به چې دی ګولۍ ورومه. نو دا کېږي چېرته؟ نو دا نه کېږي. خام امن په دې باندې نه راځي، امن په دې راځي چې صحیح جهاد چې دی نو هغه وشي. هغه د هندوستان زمونه کشمیر واغستو، اوس یې په آزاد کشمیر کې شروع کړله، آبادیان یې ولي. مقبوضه کشمیر خو واغستو، خبره ختمه شوه. آزاد کشمیر کې اوس کار شروع کو، او نور خیر خیریت ته هېڅ هم نشته. دا د جهاد نه یېرېږي، دا خپل عوامو ته صرف منظري دي. او نور چې دی نو دشمن سره دیو کار نشته، دشمن ته څه نشي ویلی چې زر په عوامو باندې چې دی نو ورشي. هلکه ته په تا باندې دومره هر څه خرج کېږي، ته په دشمن باندې ول نه ورځې. ورشه دغه مظلومان چې دی نو آزاد که که نه. هغه کشمیریان، هغه مظلومان، جماعتونه یې بند دي، کورونه یې بند دي. 70 ورځې وشوې، 70 چې اوس هم کرفیو ده، هر څه چې دی نو بند دي، د هېڅ حالاتو نه څوک نه خبرېږي. نو په تقریرونو باندې نه کېږي. ښه یو سړی وایي ما په اقوام متحده کې تقریر وکړو نو کشمیر به آزاد شي. اردګان په اقوام متحده کې تقریر هم وکړو او عملي طور باندې هلته ومرغې ټینکونه او پوجانې چې دی نو ور داخل کړه، وایي درځمه. او هغه د خلکو ته اوس تسلیم شو چې مونږ چې دی نو جنګ بندي کوو او جنګ چې دی نو هغه نه کوو. جهاد د دې دپاره یې ښه چې د الله کلمه او د الله دین چې دی نو هغه اوچت شي. ګوره مسلمانه ستا یوازې دا فریضه نه ده چې مونځ به کوې، د دې سره بله اهمه فریضه جهاد فی سبیل الله دی. د الله خبره به څنګه غالبه کوو، د الله دین به چې دی نو څنګه غالبه کوو، د کفر غلبه به څنګه ختموو. د دې دپاره الله تعالی جهاد چې دی نو رالیږلی. ښه جهاد دی چې د الله دین، د الله کلمه هغه چې دی نو غالب شي. هغه د جماعتونه بندي، دا جماعتونه به څوک ازادوي په کشمیر کې چې د الله تعالی دا دین چې دی نو غالب شي، هغه مسلمانان په آزاده باندې چې دی نو د الله بندګي چې دی نو هغه وکړي. فی سبیل الله یعنی فی طاعته و الی کلمته، د الله د کلمې د اوچتوالي دپاره قتل شي او د الله په بندګۍ کې اموات مړه، دې ته مړه مه وایئ. ولې بل احیاء، بلکې دیو ژوندي دي. څنګه ژوندي دي؟ خو جنازه پې وشوه او په قبر کې خښ کړی شو، ښځه یې کونډه شوه، بچي یتیمانان شو، مال چې دی نو هغه تقسیم شو. څنګه ژوندي دي؟ ولکن لا تشعرون. که نه ژوندي دي خو تاسو د هغې شعور چې دی نو هغه نه لرئ، تاسو د دې په ژوند باندې چې دی نو نه پوهیږئ. بل آیات کې راځي یرزقون فریحینا، دیو ته رزق ورکړی کېږي او دیو چې دی نو خوشحاله دي. دا تفسیر جلالین لیکلی ارواحهم فی خواسل الطیور خضر تسره فی الجنة حیث شاءت. حدیث کې راځي چې د دیو دا روحونه نه دي، دا د شنو مارغانو په ججورو کې چې دی نو ننوځي او دا په جنت کې چې دی نو الوځي. کم ځای ته چې دی نو وغواړي نو هغه ځایونو ته چې دی نو ځي، په جنت کې الوځي. اوس په ججورو کې ننوځي،
د دې اوس پته نه لګي چې دا به څه سورلی هلته څه جازونه وي جنتي چې دا ججوري نه دا مخې ته یې که نه فرنټ سیټ کې ناست دی او هلته چې دی نو ګرځي په خوشحاله دي او مزې کوي نو یو په دې باندې ځان پوهه کړه چې د آخرت دا ژوند نه دی خلک د مرګ نه ولې یېرېږي د دیو په دې دویم ژوند باندې یقین نشته دا خو ډېر معمولی ژوند دی اصل ژوند ګوره د مرګ نه پس را روان دی اصل خوشحالۍ نه دي هغه هلته دي دا څه ژوند دی دا د تکلیفونو ژوند دی د مصیبتونو ژوند دی اصل زندگی نه ده هغه د مرګ نه پس چې دی نو را روانه ده چې د چا دا کنسپټ جوړ شو چې اصل ژوند د مرګ نه پس را روان دی نو هغه سړی د مرګ نه یېرېږي دا مرګ نه خلک ولې یېرېږي په آخرت باندې یقین نشته چې آخرت ته لاړې بس بیا مرګ ختم سخت ختمي بیا خوشحالۍ دي بیا چې دنو مزې دي بیا جنتونه دي د الله تعالی رضا ده د الله تعالی چې خوشحالي ده نو په دې باندې ځان پوهه کول پکار دي ښه د مرګ نه مه یېرېږه اصل خوشحالي پس د مرګ نه را روانه ده د الله ملاقات دی او جنتونه دي او نعمتونه دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو په دې باندې شعور نه لرئ تاسو چې دنو په دې باندې چې دنو نه پوهېږئ نو د تکلیف د ژوند نه خلاص شو اصل ژوند ته چې دنو ورسېدله او دا څومره انسانان نه دي د دیو دا ټول چې دنو په عالم برزخ کې ژوندي دي دا انسانان چې مړه کېږي دلته دا ټول په عالم برزخ کې چې دنو ژوندي دي ټول انسانان خو څوک په نعمت کې دي او څوک په عذاب کې دي او په هغې کې د ټولو نه اعلی ژوند هغه د پیغمبرانو دی دویم پسې ورپسې چې دی نو بیا د شهداو دی او بیا پسې نور نیکانو خلکو دی هلته روحونه یا په جنت کې دي په علیین کې دي او یا چې دی نو په سجین کې دي په جهنم کې دي نو ټول ژوندي دي او څوک په عذاب کې دي او څوک چې دی نو په راحت کې دي او بیا د حیاتیانو د مماتیانو په دې مسله کې ځان مه ورچوه هسې په ظلم باستی ده ښه دا عقیده لرئ دا آیات چې دی چې څوک راته وایي مړه اوري او که نه اوري او پیغمبران ژوندي دي او که مړه دي نو دا آیات ورته وایي بل احیاء ولکن لا تشعرون ژوندي دي خو مونږ په هغې باندې نه پوهېږو دا عقیده لره نور دغه باسونو ته سره ضرورت شته نه خلک په دې باندې مناظرې کوي کته په دې پنجاب کې دا مسلې یو ته وایي حیاتیان چې پیغمبران په قبرونو کې ژوندي دي او د دنیا په شان ژوند دی او بل دي مماتیان هغې ته وایي چې هغه وایي مړه دي مکملو هېڅ نه خبرو په دې باندې هلته جګړې کوي مناظرې کوي په یو بل پسې منځونه نه کوي او په یو بل باندې د کفر فتوی لګیو نو دا قرآن د آیات ول نه وی بل احیاء ولکن لا تشعرون ژوندي دي خو تاسو چې دنو شعور نه لرئ د علم ادنا مرتبه نه ده شعور دی شعور چې سړی په حواس خمسو باندې معلوموي ولکن لا تعلمون الله ونه ویلو که تعلمون ویل و نو بیا هم څه نه څه لږ لږ پوهېدی علم به وی ولکن لا تشعرون یې وویلو تاسو شعور هم نه لرئ اوس به یو شهید نو هغې قبر چې ته کلاو کې نو کېدی چې په هغې باندې چنجلې ګیایي او نور به هغه په مزو کې د هغه مزې نه ته نه خبرو هغه مزې چې دی نو هغه تا ته په سترګو باندې نه ښکاري نو په عالم برزخ کې او په عالم آخرت کې دا ژوندي دي او د دنیا په احکامو کې مړه دي پیغمبران او شهیدان دا ټولو په عالم برزخ کې څه دي ژوندي دي د آخرت په احکامو کې ژوندي دي د دنیا په احکامو کې وفات شو دي د دنیا احکام دار چې لیدل دي اورېدل دي خوراک دی اسکاک دی ګرځېده دي په دې کې وفات شو دي او نور هلته څه دي د آخرت په امورو کې ژوندي دي دا عقیده لره ښه بس دی یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان هم راوړی استعینوا مدد وغواړئ بالصبر په صبر کولو سره والصلاة او په مانځه کولو ان الله مع الصابرین
یقینا الله تعالی ملګری صبرناکو ولا تقولوا موای لمن د پبارد هغه چا کې یقتلو چې وجلې شي په سبیل الله په لار د الله کې په طاعته و الی کلمته د الله د کلمې د پاره اموات مړو ته موای بل احیاون بلکې ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ شعور نه لرئ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الہ العالمین په قرآن مونږ پوهې کې قرآن مطابق زموږ عمل نصیب کې یا الہ العالمین د دې قرآن نظام راولي الہ العالمین زموږ مشکلات او زموږ شرعي حاجتونه پوره کړي الہ العالمین په موږ کې صبر پیدا کړي الہ العالمین موږ د مانځه د پابندۍ چې دی نو توفیق راکړي الہ العالمین د فتنو نه د آفاتو نه او د گمراهونو او د هر قسم خطرونو الہ العالمین موږ محفوظ کړي الہ العالمین زموږ شرعي حاجتونه پوره کړي نه باران رحمت په موږ باندې راووره نه عذابونو نه د فتنو نه د آفاتو نه الہ العالمین زموږ حفاظت وکړي الہ العالمین څوک بیماران یا غول شفا یا عاجله کامله ورکړي که زموږ په کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الہ العالمین ټولو له چې دی شفا یا عاجله کامله ورکړي د خپلې بندګۍ دپاره الہ العالمین څوک درس ته کېناسته او چا واورېدو د هغوی مشکلات حل کړي د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي الہ العالمین په صراط مستقیم باندې روان کړي الہ العالمین دین اسلام غالب کړي الہ العالمین کفر چې دی نو هغه مغلوبه کړي باطل چې دی نو هغه مغلوبه کړي کشمیر آزاد کړي الہ العالمین فلسطین هم آزاد کړي کوم ځای کې مظلوم مسلمان الہ العالمین د هغې مددګار شي الہ العالمین مسلمانانو په خپل منځ کې اتحاد اتفاق قایم کړي د بې اتفاقۍ نه د بغض نه او د کینو نه الہ العالمین موږ بچ کړي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک